ول الله تعالی چې کله دنیا پیدا کړله بیا دنیا ته وویل ای دنیا هغه څوک چې هغه تا کوي ما نه کوي، یعنی ما پرېږدي په تا پسې منډې وهي، دې ته نه ګوري چې سود ده، دې ته نه ګوري چې ملاوټ ده، دې ته نه ګوري چې دوکه ده، دې ته نه ګوري چې غلا ده، خالي دا یې مقصد ده چې دنیا ډېره کړم. دغو خلکو ته چې نوی زر ورنه کړي، دا یې ورشه ستړي که ستړي که ستړي که، خو چې بیا نوی ورکړي هم ګوره چې خوند در باندې وانخلي. تاسو ورته ګورئ دا سرمایهدارانو ته هر څه الله تعالی زیات ورکړي، یو ورې خو ډېرېږي نه، تر 80 کلو پورې دی د اماراتو سفرونه کوي، یو بل ځای ته منډې وهي، 80 کاله ته سره ورسېږي چې دی دنیا کور موټر بچیان دا سره پیدا کړي، په ده باندې یرکان تور زړی حمله وکړي، په ده باندې شوګر اټیک وکړي، په ده باندې بلډ پریشر اټیک وکړي، نه خواږه خوړای سي، نه تروه خوړای سي، نه ترخه خوړای سي. خپله دنیا ورته پرته ده، لیکن په خپلې دنیا باندې خوند نشي اخیستلی. او الله تعالی ورته وویل ای دنیا هغه خلک چې هغه تا نه کوي ما کوي، په ما پورې تا پرېږدي، په ما پورې هر څه پرېږدي، د ما دین ته مخ راواړئ، ګوره دا خلک چې ستړي نه کړي، ګوره دغو خلکو ته چې تکلیف ورنه کړي، دغو خلکو ته په دا خپلو پښو کې ورلېږي. نو دنیا الله تعالی د انسان تابع وګرځوي، د دنیا حتی ټول حشرات موزر شیان دا د دغه انسان قدر کوي. یوه واقعه خالي درته بیانوم. حضرت شیخ اسحاق دا د ابو مسلم شیخ ابو مسلم مغربي یو لوی ولی الله تېر سوی د دغه زیارت ته روان سو چې زه به نن ځم، دا د خدای تعالی یو دوست ده، ورځم به د هغه په مجلس کې به کښېنم دعا به ځینې اخلم. خو چې کله یې ور روان سو ورته چې ویې کوت، نو دغه شیخ مسلم مغربي دا په خپله کمره کې ولاړ د لمونځ کوي، قرآن په زوره باندې یایي، په زوره یې د څه دپاره یایي، په ده باندې یې اوروي. دا اوس نه ده، دا اوس داسې بې ادبه وخت ده. ګوره الله دې فضل وکړي چې پوښتنه ځینې وکړې د لمانځه د فرایضو قسم ده که ورته معلوم د لمانځه په مفسداتو نه ده خبر. ما لیدلي د له ما سره لوی غټ مفتي په څنګ باندې ولاړ لمونځ یې ټول مکرو و مفتي صاحب د کراچۍ چې خمي سند اخیستی د مفتي خبر به دی د قرآن په یوه آیات نه وي، او د خدای په لویو لویو اولیاو باندې ردونه کوي، د خدای تعالی په دوستانو باندې لګېږي، په لویو لویو علماو باندې دی چې ردونه کوي. د اولیاو یو خپل لاینده له الله تعالی سره، د هغو یو خپل ځان ته لاینده، په دې باندې علما د ظواهر نه پوهېږي. ځینې مصري دوسې په ډبرو باندې ویستل شهیدان کولې، دا خو دوی ورباندې پوهېدل نه دي د په راز باندې. نو دی یایي ابو اسحاق یایي چې ما یې کله قرآن ته غوږ ونیو، ده دا تلاوت د قرآن کاوه، خو د قرآن د ویلو یو خپلې قاعدې د اصول د تجوید ورته یایي، طالبان یې کوي، هغه د تجوید قاعدې هغه یې صحیح نه اجرا کولې. ول ما په دا خپل زړه کې وویل چې دا نو اوس د کومې خوا ولي ده، د ده قرآن سم نه ده زده، او خلک ور روان دي چې دا ولی الله ده. داسې روان سوم لاړم چې ولاړم یو دریاب ده، دلته مې اودس کاوه، چې ومې کتل یو زمری په خروش او په جوش باندې راغلی د منډې راوړي. ما چې زمری ولید ما مخ ته منډې کړو، زمري په ما پسې شاله خوا منډې منډې منډې، خو د ده تر حجرې پورې ور ورسېدلم. چې کله زه دا حجرې ته ور ورسېدم، ابو مسلم دا له کمرې راوړ، ول دا زمري ته یې ویل چې چغې، دا زمري سر کښته داسې په مځکه باندې کښېښود، لکه یې لاندې وځړوله. ابو مسلم ورته رالی، یوه چاپېړه یې زمری په دا مخ ووهو، بل یې ووهو چې ته نه یې خبر دا د خدای تعالی د اولیاو میلمه راغلی ده، او ته منډې پسې وایې ده ته تکلیف رسوې، ځه د دا حجرې وځه. ول زمري داسې سر کښته نیولی و، او ډېر په ادب باندې د ده له خانقاه خبر و. ول ما ورته مال صاحب دا څه کیسه ده، زه یې خوړله منډې یې راپسې ولې، او تا په مخ باندې چاپېړې ورکولې، سر یې کښته درته زړولی دا ولې؟ ول ده راته ویل تاسې خو د دنیا تابع یاست، نو له دنیا ډارېږئ، موږ د خدای تابع یو، دنیا له موږ ډارېږي. کوم څوک چې د دنیا تابع و، د دنیا له لوږې ډارېدو، د دنیا له بې عزتۍ ډارېدو،
نو الله تعالی دته د دنیا ډار په زړه کې ور واچي له هره شي دی ډارېږي او هغه څوک چې د هغو په زړه کې د خدای ډار وي د خدای تعالی خشیت کې پروت وي بیا الله تعالی جل شانه د دنیا ټولو مخلوقاتو ته الله تعالی د ده ډار زړه ته ور واچي بیا هغه له ده څخه ډارېږي الله تعالی هغه د ده تابع وګرځوي نو مسلمانانو ورونو د موږ د تاسې د دنیا او د آخرت کامیابي الله رب العزت په خپل دین کې ایښه ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقو کې ایښه ده په خپل عبادت او په بندګۍ کې ایښه ده